بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمو عزتمندو، نن زه تاسو ته یو بل عمل او یو بل وظیفه ښیمه چې کوم خلک د اولاد نه د بېدینۍ په وجه پریشانه دي، د بدعملۍ په وجه پریشانه دي، دغسې د نشو تماشو په وجه تې پریشانه دي، یا دغسې یو ښځه د خاوند نه پریشانه ده، یا خاوند د ښځې نه پریشانه دی د بدعملتوب د وجې، د بېدینۍ د وجې، د ګناهونو د وجې پریشانه دي. نو داسې خلکو دپاره زه تاسو ته یو عمل ښیمه چې دغه بدعمله انسان، لوفر انسان، نشهیي انسان په راه راست باندې راوستلو دپاره دا یو عمل دی. که چېرې ښځه د خاوند نه پریشانه ده یا خاوند د ښځې نه پریشانه دی، نو ښځه د خاوند دپاره او خاوند ښځې دپاره دا کولی شي، او دغسې مور پلار د بچو دپاره دا عمل کولی شي. دا عمل څه شی دی؟ دا عمل دا یو آیات مبارکه دی په دې سکرین باندې چې کوم مخامخ لګېدلی دی. آسان عمل دی، بس یو څو شرطونه دي پکې، دغه شرطونو خیال وساتو، په دغه شرطونو سره یې وکړو. شرط پکې اول دا دی چې په اودس کې وي، په مخ د قبله وي، د الله رضا پکې مقصد وي، رجوع الله وي، او په الله باندې پوره او پوخ یقین وي چې د دې عمل برکت سره به الله تعالی زموږ دغه مسله حل کوي، دغه بدعمله انسان به الله په راه راست باندې راولي، په دې یقین باندې وي. د آیت مبارکه چې کوم په سکرین باندې لګېدلی دی، دا به د دې نه مخکې به رستو مخکې 11 ځل درود شریف وي، یعنې مخکې به هم 11 ځل درود شریف وي او رستو به هم 11 ځل درود شریف وي، او 101 مرتبه به د آیت مبارکه وي. 11 ځل شروع کې درود شریف، 11 ځل اخیره کې درود شریف، او په منځ کې 101 مرتبه یو ځل دا آیات مبارکه دی. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. دا آیات مبارکه به وي، او په اوبو باندې هم دمولی شي، او د خوراک په څیزونو باندې هم دمولی شي. دا عمل چې دی 41 ورځې، 140 ورځې به دا عمل کې مور د بدعمله اولاد دپاره دا کولی شي، ښځه د بدعمله خاوند دپاره دا عمل کولی شي، او خاوند د بدعملې ښځې دپاره دا عمل کولی شي. نو د خوراک په څیز باندې به یې دم کي، خاص کر چې کوم انسان په نشه کې مبتلا دی، نو دا به په تریخ څیز باندې دم کي، او هغه تریخ څیز به په هغه بنده باندې وخوري، نو هغه په پخلي کې د خوراک په څیزونو کې دغه تریخ څیز په هغه باندې استعمالولی شي چې ویې خوري. 41 ورځې به دا عمل کوي انشاءالله. د دې برکت سره به الله تعالی دغه بدعمله انسان، دغه نشهیي انسان، دغه ناجایز تعلقات والا انسان به الله تعالی د دې برکت سره زر تر زره دغه غلط حرکتونو نه منې کي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې د دې نه امت مسلمه فایده والي، مسلمانانو ته خیر ورسي، هغې ته فایده ورسي. و آخر دعوانا